ګرانو کتونکو سلامونه کوم علف خان شیرپوی یم کیمرامین را سره یاسر خان دی 400 ډي ایچ کیو هسپتال ته یو پیره مخکې راغلی وم چې ایم ایس صاحب سره هم خبرې کړې وي نن بیا رالم کمې خبرې شوي وي کمې وعدې شوي وي کم کارونه پکې سرته رسېدلي تاسو ته په دغه پروګرام کې موږ هغه ښایو کوم ځای کې کمې کوتاهۍ وي هغه به ورته په ګوته کوو نو زموږ سره اوسئ کتونکو سره د ایم ایس چلډرن وارډ ته تللو چې ایم ایس صاحب موږ سره وعده کړې وه چې دلته کې چلډرن وارډ چې کوم دی ډېر مختصر دی کم دی نو دا د 10 بیډ یعنی د 10 بیډو یو بل وارډ او په وارډ کې دا وینم ماشومان چې دا دې دغه ته ګوري ګوره وي د مریض سره د ډاکټر د رویې سره 50% هغه ښه کېږي خو چې بیا ماشومان په دې وارډ کې وي او د کارټونانو ته ګوري نو دا ده نو باقاعده کار پکې روان دی یو د اے سی کمې دی پکې زو مخکې نور کارونه ورته ښایو کونټر یې راته ښایو او موږ سره اوسې راځئ په دغه هسپتال کې کتونکو ریهایډریشن دا یو ډېره خام ماشوم الټیو کې ایمرجنسي وي د هغې دپاره ورته کوم د سلنډرو یعنی ګیس اکسیجن کوم سیسټم کړی دی نو هغې کې موږ ګورو چې دې وخت کې پکې یو شمېر مریضان دي نو دا هم درته یو بل ښوده چې دا د ایم ایس د راتلو سره زه پریکټیکلي زه یم چې هسې بس نه ده چې صفتونه وکړو او اکثره چې کوم دی نو بیا سړی بدل را بدل شي نو بدلېدو ته به هم نه پرېږدو او د قامي مسلې ته مې توجه ده چې د قام مسله وي ټیک ده زما افسر دی او زما مشر دی او زما خوښ دی او چې د قامي مسلې به کې نه حل کېږي نو د سره بیا نه خوښوم نو زو مخکې موږ سره اوسئ کتونکو تاسو ګورئ اوپیډي ټسټونه لیبارټري دا لیبارټرۍ ته چې کوم دی نو خلک په انتظار ناست دي خو ایم ایس کې مې دا غورې زما هم دلته 21 کاله 22 کاله صحافت شو مختلف ایم ایسان رالل خو د دې ایم ایس باره کې ورته دا خبره کومه چې الف خان الې به خبره کې چې زه یو کار وکم او بیا الې خبره وکړه چې زه د سره یم او درته یې وښیم پریکټیکلي کار الله دې کړي چې دا جذبه یې همدغه شانتې وي او مخ مروت له نه کوي نوم له نه کوي چې ما ترې څوک ووایي خو یو هسپتال کې زه ډیوټي کوم د هغې مشري یې ما ته حواله کړې ده چې د دې ځای نه ځم چې څه تاریخ راقم کم او څه پاتې شي نو دا او بل دا ده غورې دا سرکار نه کوي خپل تعلقات یو سره تعلق بل سره تعلق او دې نه مخکې چې کوم دی نو ډبلیو ایچ او والا راغلي وو هغې سره یې ګنټه یوه نیمه میټینګ وکړو نو هغې به اثرات په راځي یا به سره بیا خبرې کوم نو راځئ خو صرف مې ورته ګڼه ښوده کتونکو دا موږ هغه زړه ایمرجنسي کې دې وخت کې نه وي او پی ډي چې کومه ده دلته به دا ګیټونه بند او په یو لار به راتلي نو یو دوب په دلته کې نو هغه ایم ایس صاحب چې کوم دی کولاو کړل نو هر اړخه چې کوم دی اوس تلې راتلی شي او واګانې پکې لګي نو یو ښه کار تاسو ته په ګوته کوم چې افسر یې کولی شي ولې تر اوسه نه کېده په دې خاموشي وه نو بله خبره د کاونټرو چې کومه ده نو ډېر زیات تکلیف کېده چې دلته کاونټرې کمې دي او دلته کې چې کوم دی نو رش ډېر زیات دي قطارونه ولاړې سو دوه کاونټرې وي 1800 مریضانو ته به چې کوم دی نو چټ ورکړی کېده اوس به ګورو چې هغه کاونټرو کې څونه زیاتوالی راغلی دي اوس مې کتل د ایم ایس صاحب په کمره کې زه به تاسو ته بیا ښیم چې ښه یو شمېر کمپیوټر راغلي دا وګورئ جي دا ښه دا وګورئ جي دا په دې هسپتال کې چې کوم دی دا اته کاونټرې دي دا دوه کاونټرې درې کاونټرې به د میل دپاره وي درې کاونټرې به د فیمیل دپاره وي د دوه کاونټرې میل به 60 سال نه بیلو چې موږ ما ته څنګه شروع کې ویلي 60 سال نه بیلو ته به چیټ په ورکوي دغه منځ دوه کاونټرې چې دي دغه یو کاونټر د سړو دپاره او یو د زناناو دپاره او د 60 سال نه چې اباو دي یا معذوره دي هغو له به چیټ ورکوي هغه به زمونږ د سی آر پي سنټر وي چې هسپتال څومره ریوینیو څوک پی ډي چیټ اخلي څوک ایکس رې کې الټراساونډ کې د هغې چې څومره پیسې دي دا به اوس د کمپیوټر مخکې به لاسو کې پیسې ګرځېدې او اوس په کمپیوټر سی آر پي باندې به زمونږ پیسې جمع کېږي نو لکه ما ته پوره یقین ده که زمونږ مخکې دوه کاونټرې 1800 چیټونه ورکول نو سړي به نیمه ګنټه نه زیات صرف او پی ډي چیټ دپاره انتظار کولم او اوس ما ته داسې یقین دی که زمونږ اته کاونټرې وي نو ما ته پوره یقین دی چې انشاءالله
10-15 منټ کې به چټه خلی بلکې دې نه به هم ماته لګي چې زر بیا خلی خو زه احتیاطاً وایم چې 10-15 منټ به لګي په چټه اخیستو. ښه ګرانو کتونکو د 2 نه 8 شو دا وګورئ جي دا زه تاسو ته صرف ښیم باقاعده چې کوم دلته بیا شیشه هم لګي که نه جي باقاعده پریم دی هغه جوړېږي هغه هم درته ښیم ښه دا 8 دغه شو خلکو سره م واده کړې وه تپوس هم بیا کوو ایم ایس صاحب تنبیه چې خلکو وی چې یاره هغه 2 کاونټرې دي دا دي هغه دي په کټکۍ کې به ولاړ وي دلته کې اوس به دلته هسې څیز د بار خو به نور وي که نه دي دپاره سسټین 4 غټې کمرې بندې کړې وې هغه کمرې به هم نورو څیزونو دپاره مریضانو ته به کولاو شي نور خلک به پکې آرام سره وي او دې دپاره مونږ هغه 16 فوټ شیډ هم جوړ کړی دی راځئ تاسو له ښیم صحیح ده ښه ګرانو کتونکو ګوره 4 کمرې راته فارغه شوې دا یو بچت پکې بیلو شو 4 کمرې هسې بې څه بندې وي دا تاسو ته ګورئ دا جي باقاعده په ګیټ چې راننوځي چټ اخلي مخکې به 2 وي قطارونه دي ما ته کسانو وي دا وګورئ جي ښه دا وګورئ دا تاسو ته ښیم کسانو وي چې یاره هغه خو هغه 2 دي ما ورته یې ګوره ایم ایس صاحب ته مو وي چې کله یې وکړمه نو وي زه به تا ته ښیم الف خان دا وړې خبرې دي دا خو صرف دا کار روان دی خو دې له چې کوم کمپیوټر په کومه طریقه باندې هغه راوغوښتلې نو هغه یو بیل دغه دی په دې خواته جي دا سوري خبره هم کوله نو هغه د سوري درته ښایو دا یو ډېره خمه خبره ده چټۍ ته انتظار او چټۍ به چې کوم دی نو بیا څنګه به درته میلاویږي نو دا باقاعده چې کوم دی دا دغه لګیا دي لوار لګیا دي ترکاڼ لګیا دي رنګ والا لګیا دي او دا چې کوم دی نو دا باقاعده دا به سوري چې کوم دی په دغه چت په سراسر دا به سوري راځي نو سوري ته بیا خلک ولاړي په دغه قطار کې په برنډه کې هم خلک په نور ولاړو نو دې نه پس به چې کوم دی نو دا یو ښه خبره مخې ته راغله ده نو کتونکو دا ګورئ جي دا تاسو وینئ دې کې به شیشې لګي ایم ایس صاحب وایي چې دې کې به 2 قسمه شیشې لګو یو چې د عمر کم تقاضه ده نو چې هغه د هغې نشاندهي راته کوي لکه یو سړی زیات دی بله مهمه خبره دا ده مونږ خو په اټسي کې دا ضله شوې ده او دا هسپتال دی بلډینګونه جوړ شوي ډېر ښه بلډینګ یې دی خو د ناستې ځای پکې نو دا مخامخ د ایمرجنسي ګیټ دی په مین روډ چې را دغه شي که نه نو چې راننوځي نو ته وایې چې راجواړې ته راننوتمه بیا به چټ رالې نو دلته کې په قطار کې ولاړې نور به در باندې وي د ناستې ځای به دې نه د هغې دپاره دا کم سټینډ چې دی دا به سراسري په دې ځای باندې ولګي سورې به لاندې به کرسۍ نه پرتې وي مخکې دا سوچ نه راته پنډونه راغلي دي خړپ شوي دي د هغې تحقیق وشي دا زما غوښتنه ده د هغې تحقیق وشي دا حکومت نه کوي غورې ښه دا د ایم ایس صاحب له کریډ په دې ورکوم چې دا د هغه خپل سوچ دی د هغه خپل یو ویژن دی نو دا ګورئ جي موږ چې بیا راننوځو نو دلته کې به موږ ناست یو مریض سره ولته به لاړ شو چټۍ به راولو دې مخامخ برنډو کې به چې کوم دی نو دلته به شیشې لګېدلې وي دا به دا خانې ګورئ که نه دې لپاره سټینډونه جوړ شوي دلته به شیشې ښه دا موټر سایکل چې تاسو وینئ دا روانې ګډې ولاړې دي د دې دپاره دننه چې کوم دی نو دا سټینډ بندوبست یې وکړو چې دا به دننه ځي هلته کې به ولاړي دا ځای به موږ ته صفا وي دا وګورئ دا کم حل دی که نه یو دغه دی نور مزید چې دی کې څه کېږي هغه قبل از وخت نه شو ویلی چې نور به څه کېږي څه روان دي دا وګورئ جي دا هر چا چې کړي لکه دې ته وګورئ نو بیا تپوس یې نه دی کړی دې ته وګوره دا دې دپاره د ایم ایس صاحب چې کوم سوچ دی دا به یو انجینیر به دا سیمټ لګولي زه وایم چې هغه انجینیر نه دی کوم چې دا سیمټ لګولي دي که نه او دا وګورئ جي دا بس صرف هغه ټیم پاسي شوې ده اوس دا چې کوم دی نو دا ایم ایس صاحب دلته کې لګیا دی او بیا درته ښیم هلک سراسري چې ته په ګیټ څنګه راننوځې دلته سټینډ لګېدلی لاندې کرسۍ دي سوري ته کښېنه چټۍ راواله او بس بیا کوم ډاکټر له چې ځي هغه ډاکټر له لاړ شه د هغې دپاره ډېر زر دی انشاءالله هفته پس چې زه بیا راځم تاسو ته به زه بیا یو پریکټیکلي بل څه ښیمه ځو مخکې زموږ سره اوسه ګرانو کتونکو دا بله چې کومه ده ډېره مهمه یو اوازه خوره شوې وه یو خبر هم د نظره تیر شو چې هسپتال کې کم امبولینس و هغه امبولینس چې کوم دی نو غیب شوی دی باقاعده تاسو دا چټونه ګورئ نن هم پکې دې کې مریض تللی دی پرون هم دې کې مریض تللی دی باقاعده تاریخونه هم دي نومونه هم دي او دغه امبولینس هم دی ولاړ دی نو دا یو ډېره خمه خبره وه چې موږ لاړو موږ وی چې یاره هسپتال ته امبولینس راغی او امبولینس چې کوم دی نو هغه غیب شو دا لا کومه خبره ده نو هغه امبولینس چې کوم دی هغه باقاعده موجود دی چې ریشه راځي د روغو کلي روان کړي وي دا هغه ژوندی مثال دی
لکه دې کې اوس زه نور څه نشم ویلی خبر څنګه چلیدلی دی ولې چلیدلی دی په کومو ذرایو چلیدلی دی نو دا خو به هغوی د دغه کلیرنس کوي خو امبولنس شته هغه نوی امبولنس د دې نه مخکې خلکو دا خبره کوله چې دا امبولنس درې څلور میاشتې په یو بل ځای کې دا نه رووته دغه خبره هم ټیک ده امبولنس په څلور پنځو میاشتو کې د چا په حجره کې یا په یو ځای کې ولاړو ولې نه راوسته نو دا کریډ زه د ایم ایس ته ورکومه چې د ایم ایس چې کوم دی دا امبولنس راویسته د هغه ځای نه دا بالکل په دې باندې قبضه شوې وه او هغه قبضه یې ختمه کړله او هسپتال ته یې وروړو په دې باندې د ریسکیو دوه امبولنسو سره سره دا امبولنس چې کوم دی د تر وخت ډرایور موجود وي او مریض چې کوم دی نو هغه هسپتال ته وړي نو دا مې ورته یو مهمه خبره شریکوله چې امبولنس شته دی غیب شوی نه دی او نه چا بوتلی دی باقاعده رسیدونه شته چې هره ورځ په کم ټیم باندې د مریض بوتلې زموږ سره اوس ګرانو کتونکو دا صحت کارت دا مخکې دا دوکان هم نو دا م ورته اوس چې کوم دی نو د صحت کارت چې کوم دوایانو والا دي نو باقاعده د دې ګیټ مخې ته چې کوم دی نو هغه دوکان دی او هغه ځای نه به تا ته دوی میلاویږي موږ ته چې کوم دی بعضې خلکو شکایت سار کړو چې موږ ته یو څیز یې راکړو نور یې راته وي چې ورشه بار نه راواله نو په هغې باندې زه ایم ایس صاحب له رالمه چې یاره جي د صحت کارت په دوکان کې ضروري دوایانې نشته نو هغوی زما د وړاندې هغه کس مې لو کړو چې دوایانې کوم ځای کې دي ته کوم ځای کې نو هغه درنګ ساعت کې را روان دی انشاءالله دغه شکایت به هم ختم شي او راتلونکي وخت کې به دغه کوم ضروري دوایانې چې کوم دي نو هغه په دغه ځای کې میلاویږي په صحت کارت باندې زما یو ډېر خم پروګرام را روان دی او دغه پروګرام به ضرور ګورئ چې دې کې پیدې د چا دي او دې کې څومره کرپشن شوی دی دغه یو بله ایشو ده خو دلته کې چې کوم د صحت کارت خبره ده نو دوکان شته بورډ شته دوایانو به کې کمی وي ایم ایس صاحب دارې به باقاعده دغه وکړو کیدای شي موږ په دې ځای کې موجود یو او هغه دوایانې رالي نو هغه هم د سره شریک کړو او خو موږ یې لاړو تعلیم ده نو بیا به چې کوم دی نو په بل پروګرام کې درته ښایو راتلونکي وخت کې به دغه کمی نه وي نو موږ سره اوسئ کتونکو تاسو دغه هسپتال صورت حال وکتل چې کوم د تصزینه وښودل بیا زما دویم ځل دی چې د هسپتال ته زه راځم الحمدلله په لومبني ځل چې رالم ایم ایس صاحب سره زما لیده کاتو شو ایم ایس صاحب را سره څه وعدې وکړې چې څو کارونه دي هغه چې وکړم د هغې نه پس به بیا میډیا سره هم خبرې کوم او بیا به چې کوم دی نو مطلب مې دا دی چې کار وکړم دې دوران کې خلکو مختلف خبرې اترې مو کړلې هغې کې د امبولنس خبره وه هغه ډېره خمه وه نو زه مجبوره شوم چې هسپتال نه امبولنس چېرته غیب شول اول خو امبولنس نو ډېرو خلکو دا هم بېچاره د امبولنس خو 4 میاشتې او 5 میاشتې دا د چا په حجره کې نو دا خو د مخکیني خلکو بیا کمزوري ده چې هغوی ولې نشو راویستی به هر حال هغه هسپتال ته امبولنس یو بل هم راغی د ریسکیو د دغه نه علاوه نو دا زموږ ګټه ده دویم دا ده چې دومره وخت موږ د هسپتالونو ته به راتلو کله دا سوچ نو راغلی چې چټۍ څوک اخلي نو چې هغې دپاره د ناستې یا د سوري انتظام هغوی په برنډه کې په قطار ولاړو نو چا به اخوا دیګه کوله چا به دې خوا دیګه کوله نو د هغې دپاره هغه کاونټر واده یې کړی و او هغې دپاره تاسو دا کمپیوټر وینئ دا ټولې کمپیوټر یې رالی او هغه ځای چې کوم دی نو کار پرې ډېر په تیزۍ سره روان دی سهار چې زه د خوبه راپاڅېدم نو یو بل کس ماته کال وکړو چې یاره دلته کې د صحت کارت حوالې سره کوم دوکان دی نو په هغه دوکان کې ضروري دوایانې نشته نو ایم ایس صاحب ما د دې دفتر نه کوز کو هغه ځای ته مې بوته او هغه ځای کې بیا زما د وړاندې خبرې اترې مو کړې کس را روان دی انشاءالله چې دغه دوایانې خو هم پوره شي نو دا خو زما خپلې خبرې وې چې ما ورته د هسپتال دننه وښودل مزید د ایم ایس صاحب څه عزایم دي څه عزمې دي هغه را سره شریک کړي ایم ایس صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو او یقینا په دغه کار د خیرای تحسین پیش کوم امبولنس په ځای ولاړ دی دغه یو خبره مخې ته راغلې وه او بل دغه دوایانو دا خبره ده او دغه کاونټر به څونه وخت کې به مکمل شي بسم الله الرحمن الرحیم الف خان اول خو تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغللی زما فرست انټرویو په دې هسپتال کې تاسو سره شوې وه د هغې مطابق ما تاسو له څو خبرې کړې وې چې یاره زما نظر کې دغه کارونه دي او دا کول غواړم زما خپل ټارګټ دا و چې یاره 10 کاره زه یو میاشت کې وکړم نو ډېر کارونه داسې دي چې هغه زموږ 6 کارونه داسې دي چې بالکل پراسس کې دي او انشاءالله ما ته خپل الله باندې باور دی چې راتلونکې هفته کې به زما 15 کارونه کمپلیټ شي
په هغې کې یو کار خو بالکل کمپلیټ دی چې ما کوم د پرنټر ایکسرو والا وعده کړې وه هغه زموږ یو پرنټر و او اوس شکر الحمدلله زموږ سره 3 پرنټرې دي. مخکې به یو ګرمېدو بیا به یې ورله 20 منټ انتظار کولو نو هغه خبره اوس ختمه شوه. کاونټر چې دی زما په خیال بیس خو تاسو به کتلي بیس کمپلیټ شوی دی ګرینایټ کاڼې پې لګېدلی دی او فریمونه تیار دي بالکل. فریمونو کې شیشې اچول دي او د شیډ ځوړند کول دي. نور زموږ دا مخامخ کمپیوټر چې دا موږ پوره کړي دي 8 کمپیوټر په کار دي نو دا موږ سره پراته دي او سرور جوړونکي دي او زما خپل الله باندې باور دی چې انشاءالله که دا را روان ویک نه وي هغې نه مخکې ویک کې به موږ د 4 سیزونو افتتاح کوو. 7-8 تاریخ ته زموږ ټارګټ دی چې موږ د 4 سیزونو افتتاح وکړو د کاونټر. او دویم کار زما هغې کې سرور جوړول و چې د ټول کمپیوټر انټر کنیکټډ وي په خپله کې او زموږ یو دغه کار به کمپلیټ وي. بیا کمپیوټر زموږ سیکنډ کار و چې موږ وی چې سرور ولګي. دریم کار زموږ د پرنټر و کمپلیټ دی. څلورم کار موږ شروع کوونکی دی او انشاءالله هغه د لیبارټرۍ ایکسټینشن ما تاسو سره خبره کړې وه چې زموږ د لیبارټرۍ ډېر ورکوټي ځای کې ده هغې دپاره موږ ځای هم خوښ کړی دی. هغې دپاره موږ سره فینانشل غم شته دی هغې هېڅ مسله نشته ده او چلډرن وارډ زموږ هر لحاظ سره کمپلیټ دی ایکسپټ ای سی او ما ته پوره یقین دی چې دې هفته کې به اینډه پورې اتواره پورې زموږ ای سی هم راورسېږي او بیا زما اخرینی کار به یو 2 پاتې کېږي او انشاءالله هغې باندې موږ 50% ورک کړی دی. هغه اصل کې پلانینګ کول دي د هغې یو د کنډمینیشن دی زموږ د اسپتال کې هر ګوټ کې سیزونه مات ګوټ سیزونه پراته دي د اسپتال ټول هغه صفایي وغیره هر څه متاثره کړي دي نو انشاءالله هغې کې ما هم چټۍ کړې ده او موږ ته چې اجازت میلاو شي اکشن کمیټي به جوړو نو دا بیا موږ اکشن کوو. یو اخرینی کار ایمرجنسي هغه زما دپاره لکه ډیفیکلټ ورک هم دی هغې دپاره لکه موږ ته ډېر ریسورسز هم پکار دي. ریسورسز نټ پیسې ریسورسز مطلب هیومن ریسورس موږ آلریډي لږ شارټیج شانته دی موږ هغه ری ارینجمنټ کوو چې یاره موږ به دې ته چېرته نه چې زموږ ایونینګ او نایټ شفټ هم د ټراما سنټر هر څیز موجود وي نو هغې دپاره به موږ ته ایچ آر لکه زیات امپارټنټ دی د نور څیزونه هغه دومره مسله نه ده موږ دپاره. بیا موږ میډیکل ایمرجنسي جوړوو دغه 18 لک آبادي ده او صرف 20 بیډز دي د کله هم نشي پوره کولی کله هم او ما ته داسې یقین دی چې موږ 28 بیډ میډیکل ایمرجنسي جوړوو نو هغې دپاره لکه زموږ ته ضروري ده چې موږ ټرایچ سیسټم جوړ کړو. ټرایچ سیسټم کې به اول 2 ډاکټران ناست وي یو میډ یو فیمیل هغه به جسټ پیشنټ ابزرو کوي ګوري به چې کوم مریض د داخلولو وي هغه به پراپرلی ایمرجنسي ته ځي هلته کې به پراپرلی انویسټیګیټ کېږي نو هغه به ټیک ټاک علاج کېږي. اوس زموږ چې کوم مریض جسټ ستنې لګول غواړي یا بی پی کتل غواړي هسې راغلي وي او هغه ایکچولی ایمرجنسي نه وي هغې دپاره موږ ډے کیر سنټر جوړوو. هغه موږ سایډ کې حال چایس کړی دی لکه زموږ پلانینګ آلموسټ کمپلیټ دی هغې باندې ورک کول دي او موږ وایو چې دا کار زموږ اخیری یو کار وي دروند کار دی غټ کار دی. موږ وایو چې موږ کمیونټي خپل ځان سره کړو او هغې نه پس یو ایکشن والو یو کار وکړو. صحیح دومره وخت شو ډاکټر صاحب لکه ایم آر آی او سی ټي سکن نه 400 خلک محروم دي دې لپاره هم څه کوشش کړی دی او دې ته ولې توجه نه کېدله آیا دلته ضرورت نشته دی؟ زموږ چې څومره پرې زما سوچ دی چې کوم ریفرل هم کېږي زموږ لکه نیورو سرجري پیشنټ ټول ریفر کېږي یو سړی راپرېوت وي په سر ایله هم لګېدلي نو موږ ته دا خطره وي چې داسې نه د سړي څه مسله وي نو موږ بیا هغه سی ټي سکین دپاره ریفر کوو پېښور ته یا بار پرایویټ سنټرو ته ځي او ایم آر آی هم
یا سټي سکین آلموسټ په لیمن انپړ زبان کې بس دغه مونږ دپاره یو شانتې شی دی خو واقعي ضرورت هم دی د دې اسپتال سټي سکین ضرورت دی او د سپیس ضرورت دی ایمرجنسي کې برنس کیسز دپاره څه داسې ارینجمنټ نشته دی هغه خو خیر تھرو آوټ کې پي نه لکه پېښور ته خلک ریفر کېږي سپیسیفیک یونټ وي هغې دپاره خو لکه ډېر څیزونه زه وایم چې موږ له لږ ټایم میلاو شي زما جسټ یوه میاشت پوره شوه نو یوه میاشت کې زه ډېر اسسمنټ مې چې ارادې هم شته چې راشي ارادې مې شته دي بلکل او کار هم پې کول غواړم او زما دوه کنسلټنټ چې دي هغه دې باندې ورک هم شروع کړی دی چې یار موږ دغه څه طریقې سره ګیم کوو ارادې مې شته دي دې کې نو ډاوټ ډاکټرانو چې کمې کمې دي دې لپاره چې چټۍ کړی کم ډاکټران دلته کې کم دي کم مرض ډاکټران داسې دي چې زموږ دوه اسپتالونه دي یو راجړ دی او یو دا دی دا کیټګري اے اسپتال دی او سټاف پکې سټاف ډېر کمای دی پکې او نو هغې دپاره موږ دوه درې کوششونه کړي دي خو چونکې ټرانسفر باندې لا سټیل ډېره پابندي ده او انشاءالله ما الله باندې باور دی چې د ټرانسفر بین ختم شي نو زموږ د ایچ آر به هم ټیک شي څه حده پورې که 100% نه وي نو څه حده پورې به ټیک شي انشاءالله صحیح ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب پروګرام بیا اوږدېږي ګرانو کتونکو صرف ایم ایس صاحب یو کوشش دی ښه څه ده دې موقع باندې زه دوی سره چې کوم ډي ایس دی ډاکټر جاوید ستار صاحب د هغه هم ستاینه کوو بلکې دا د ټول ټیم کار دی ایم ایس صاحب دا کریډ هم ټول ټیم له ورکوي ځان له صرف نه ورکوي یا وایي چې زه د هسپتال کې پاتې شم یا د هسپتال کې مې څومره موده تېره کړله داسې کارونه وکړم چې د 400 خلک یې یاد ساتي او د 400 خلکو ته پیدا وي نه ما ته پیدا وي او نه ډاکټر ته پیدا وي چې عوامو ته پیدا وي د دغې عوامو دپاره لګیا دی په دې دوران کې خو یو سړی وایي چې زه ورسره میلاو نه شم یا موږ له توجه نه راکوي یا موږ له په کار اعتراض کولی شي چې یاره دا کار چې کوم دی دا دی هغه به صحیح طرف ته راځي خو کله کله چې داسې اخوا دېخوا خبرو لګي نو اړه له خو هم سره راځي که نه داسې نه زما لږ شانتې جدا شانتې طبیعت دی لږ شانتې طبیعت جدا شانتې دی زه وایم چې خامخا به څوک به خبرې کوي څوک به زموږ تعریف کوي څوک به زموږ پسې بدې وایي نو تعریف او بدې ویل دا د ټولو خلکو حق دی بس وایي دی خو زموږ کار که زه کار وکړم نو خلک به خپله ستاینه شروع کوي او که ما څو پرې کار نه کړی نو خلک چې څه هم وایي دا به ټیک وایي بس زما خو دغه لکه ذهن کې مې دغه سوچ وي او په دغه سوچ کار کوم چې یاره بس ماله کار کول پکار دي کار کول پکار دي څوک به وایي چې امبولانس پټ دی څوک به وایي چې دا چا کور کې څوک به څه وایي او څوک به څه وایي دا هېچا کور کې هم نه و دا موږ هلته نه راوستی دی د ډایرکټریټ نه هغو موږ له راکړی دی او زه د خپل ډي جي صاحب د خپل هیلث ډپارټمنټ ټول سیکرټري صاحب پورې د دوی ټولو ډېر زیات شکرګزار یم او انشاءالله ډپارټمنټ هر وخت کوشش کې لګیا وي چې موږ چېرته سهولت پیدا کړو هغو کله هم دغه سوچ نه وي چې خلکو ته سهولیت میلاویږي نو خلک به خپله خوله به یې بندېږي زما دا سوچ دی صحیح زبردست سوچ دی کار نه پټېږي ګرانو کتونکو څوک چې محنت وکړي خو زه ډېر تعریفونه وکړم خو زه په میدان ښیم د ایم ایس صاحب خبره دا چې وي ما سره انټرویو کې چې کومه وعده مې در سره کړې ده راځه چې درته یې پریکټیکلي وښیم د هغې نه پس خبرې وکړه کله هم نه په تعریفونو نه خوشحالېږي ښه چې یاره دا چل وکړو دا چل وکړو دا د حقیقت وایم چې یاره ما ترې لومبنۍ انټرویو کړې وه نو هغې کې د دوی بیا ګیله وه چې یاره تا پکې بعضې ځینې ښودلي نه دي دا خلکه به څه سوچ کوي ذهن داسې جوړ شوی دی ایم ایس صاحب هم په هغه ذهنونو باندې پیښ شوی دی چې خلک پریکټیکلي غواړي ولې چې ماضي کې صفتونه شوي دي ماضي کې چې کوم د چغې سورې وخلي شوي دي خو چې هسپتال ته لاړ شي دا زما خپل رایه ده نو د خلکو دا خبرې هم په ځای دي چې خلک خبرې کوي چې دا ونه شو خو انشاءالله مستقبل قریب کې برته نور ډېر څه ښایو الله دې کي چې د ایم ایس صاحب دغه جذبه زموږ خو له دعا ده او د 400 خلک هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي 400 خلکه ښه سړی کله هم نه هېروي د هغه ستایي د هغه خدمت ستایي
په هغه باس کېږي. دلته کې چې داسې افسران پاتې شوي دي کلونه مخکې، نن هم خلک تعریفونه کوي چې 400 یې څه کړي دي، او داسې افسران دي چې هغوی ټایم پاسي کړی دی او تللی دي، نو خلک ورپسې بد وایي. نو انشاءالله چې دا څه وینو ښه وینو د 400 د خلکو دپاره انشاءالله ډېر څه به راشي. زما به د 400 سټاف چونکې دی وخت کې ایم صاحب سره تعاون کوي، بیا هم ته اپیل کوم چې تر کومې به موږ د یو بل خپې راکاږو، تر کومې به یو بل پسې موږ خبرې کوو، د دې نه هېڅ نه جوړېږي. راځئ چې عملي کار وکړو، دا خپلې تنخواګانې حلالې کړو. الله به رانه دې تپوس کوي. ګرانه د خلکو ژوندونه ډېر سخت شوي دي. د کوم میډیسن دکان ته چې ولاړ شي نو په قطارونو خلک دوایانو ته ولاړي، نو هغه دوایانې ولیکې چې هغه دوایانې د مریض په مرض کې کار کوي، هغه د کمیشن نه پاک وي. ډېره مننه.